چې کله دا حدیث لطف په دې ځای کې چې دا حدیث دوی انس ابن مالک نه واورېده. ثابت بنانی فرمایي موږ انس ابن مالک نه راووتو، بهر چې راووتو اهل بصره دا خلک ماته یي حسن بصري له نه ځو. اهل بصره راته وي مشهور تابعي دی حسن بصري رضی الله عنه. وایي چې ما ورته وویل چې څه دپاره؟ وایي چې ما ته دغه اهل بصري خلکو ووي تابعینو چې هغه ته هم وایو چې انس ابن مالک موږ ته داسې حدیث بیان کړه چې دی څه وایي، دی یې تصدیق کړه که نه یې کړه. وایي چې زه لاړم، ثابت بنانی فرمایي اهل بصره هم لاړل، حسن بصري نه هم اجازه وغوښته، هغوی موږ له اجازه راکړه. دا صاحبان فرمایي موږ ورته کوم ځای نه راغلي یې؟ انس ابن مالک صاحب مبارک ملاقات نه راغلي یو. څه مو ورسره ووي؟ حدیث د شفاعت یې راته د رسول الله بیان کړه. څنګه یې درته بیان کړه؟ هغه دریم پیره چې ادنا دی دې ځای پورې بیان کړه، ختم شو. وایي چې حسن بصري راته وفرمایل چې 20 کاله مخکې دا حدیث ما انس ابن مالک نه اورېدلی دی. 20 کاله مخکې رسول الله مبارک څلورم ځل راغلی دی، تاسو ته یې نه دی بیان کړی. څلورم ځل یا رسول الله څلورم ځل څه شي پاره راځي؟ قربان مونږ ته درې ځل بیان کړی، نه 20 کاله مخکې حسن بصري ورته ما ته انس ابن مالک دا حدیث د شفاعت بیان کړی. هغه ما ته داسې ویلي چې ثم الرابعه بیا رسول الله مبارک څلورم ځل راغلی دی. حسن بصري مبارک مونږ ته دا بیان نه کړ. ورته فرمایي دوه وجې کیدی شي، یا د مبارک 120 سال عمر د مبارک یا یې حافظه کمزورې شوې ده او یا یې دا څلورم ځل درته ځکه نه دي بیان کړي چې تاسو به بیا په همدغه خبره باندې تکیه ووهئ، عمل به پرېږدئ. ځکه چې دا څلورم ځل خو څه عجیبه خبره ده، بس پرېږدئ چې عمل وکړئ. دې وجې نه بیني قربان تاسو راته بیان کړی دا څلورم ځل. فضحکه ده ورته وخندل چې ما درته ووي درته بیانوم یا خلق الانسان من عجل، انسان ډېر عجلت والا دی، بیانوم درته. قربان راته ووایه. حسن بصري ورته فرمایي چې کله 20 کاله مخکې ما ته انس ابن مالک دا حدیث د شفاعت بیان کړی دی، ما ته یې داسې بیان کړی، ورشئ تپوس تر وکړئ اور یاد یې کړئ، تصدیق تر وکړئ، مبارک ژوندی دی چې رسول الله مبارک به چې الله ورته وفرمایي کم ایمان والا بروباسه رسول الله شفاعت یې وکړه، قبول بشي، جنت ته داخل کړه. وی چې رسول الله مبارک مونږ ته وفرمایل چې زه به رب کائنات په حضور کې په څلورم ځل باندې راشم، رب نه به اجازه وغواړم، رب حمد به بیان کړم، رب ته به په سجده باندې شم، رب به راته وفرمایي سر مبارک اوچت کړه، هغې نه پس سوال کوه قبلیږي به، شفاعت کوه قبلیږي به. هغې نه پس وی چې څلورم ځل باندې رسول الله فرمایي زه به بیا ووایم یا رب امتی یا رب امتی، خدای پاک زما امت وبخه، هغه ته بخنه وکړه، هغه ته مغفرت وکړه. وی چې رسول الله وفرمایل چې په څلورم ځل باندې په څلورمه پیره باندې به الله جل جلاله قسم وخوري، په څلورو صفتونو باندې به قسم وخوري. ورته فرمایي به یا رسول الله وجلالي وعزتي وكبريائي وعظمتي، یا رسول الله زما په جلال باندې قسمي، په خپل شان باندې قسمي، په خپل لویوالي باندې قسمي، په خپل غټوالي باندې قسمي. یا رسول الله نور دا خبره نشته چې دومره عمل کړی دی، دومره عمل کړی دی، زیات یې کړی دی، کم یې کړی دی. یا رسول الله دا خبره نشته جهنم له لاړ شه، چا چې په دنیا کې یو ځل دا ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور عمل یې نه کړی. یا رسول الله امر وباسه، دې شفاعت وکړه، رب کائنات په در کې به ستا شفاعت قبولي او رب یې جنت ته داخلوي. دا حدیث بخاری مسلم کې موجود دی. که یو لفظ ما زیات ویلی، یو زما کم ویلی، د هغې زه ذمهوار یم. دا ډېر یو ذمهدار ځای دی، د ساداتو مبارکانو طهرانو اقدسانو ځای دی. دا څه معمولي خبره نه ده. بس یا رسول الله چې لا اله الا الله یې ویلي او په هغې باندې راغلی عمل ممل نه، لاړ شه او راوباسه، شفاعت وکړه، قبول به شي، جنت ته به داخل شي. یا رسول الله په څلورم ځل باندې چې دا خبره حسن بصري فرمایي ما ته انس ابن مالک کړې وه. صاحبانو دا دومره لمبه چوړه حدیث امام بخاري مسلم او په ګڼ شمېر کتابونو باندې ښکارات څومره ښکاره الفاظ دي چې رسول الله مبارک بس ما او ستا شفاعت د قیامت په ورځ باندې کا